یعنی قرآن کریم د دې ټکی نه منع کړی دا چې مسلمان به دا نه وایي چې دا کافر زما دوست دی. دا دی وایي چې دا زما واقف ته په جنگلو میں دی وغیرہ وغیرہ. لیکن دوست به ورته نه وایي. علماء لیکي چې کوم شینا الله منع کړی دا هغه شی دو صورت یو صورت دای چې یو سړی نه په غلطه یو لفظ اوته نو پاغه نه ګناګاری. لیکن که یو سړی قصدن دا وي چې دا کافر زما دوست دی او د ته پته ای چې قران کریم کافر ته د دوست ویلو نه منع کړی دا نو بیا دا سړی په کافر شي ځکه چې د قران نه انکار وکړي. د دې داسې مثال لکه یو سړی قتل وکړ، یو سړی بے گناہ مړ کو، بے گناہ مړ کو، چاته تپوس کو چې دا دی ولی مړ کو. کله دا وی چې غلطی را نه وشوه نو دی ګناګار دی، او کده داوی چې خمه وکړو چې مړمه کو نو د پټکی په کافر شي. یا یو سړی روزه وخوړه چا ورته وی چې روزه دی ولې وخوړه او دو ویلی چې غلطی مې وکړه یا بیمارم یا راته ډاکټر ویلی چې منیسه نو کدا باندې وکړه خدا گناہگار شو. او کدو ویلی چې ما خو که چې دا روزه مې وخوړه نو پټکی په کافر. علماء لیکي چې په کومه ګناه سره فخر وکړي نو دې پاغه ټکی کافر شي. کدا وخت کې د چا مړ کو نو دا به کافر مړي. عزیزانو دا پړولی کوي چې نن د ځمکې په سر چې څومره مسلمان قوم اوسېږي تقریبا د دوی دا دستور دی چې دی کافر ته دوست وي. د هندوانو زمانہ به تاسو ته یاد یا نه، ډېر هندوان داسې وو چې زمونږ د مسلمانانو به ورته دوستان